صحیح الجامع یو حدیث دی صفحه نمبر 143 جلد نمبر 1 کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی یاره هغه کوم شیان دي چې مر نه پس هم انسان ته فایده ورکوي نو هغه 15 شیان حدیث کې ذکر دي نو هغه 15 شیان کوم دي چې انسان کله وفات شي وفات نه پس هغه ته یو شی فایده نه ورکوي سوای د دغه 15 شیانو نه یو دا چې سړی چې داسې عمل وکړي چې هغه دې ته مر نه پس د دې ته فایده رسېږي یو د هغه نه لکه علم دی چې نورو خلکو ته یې ښیلی وي خپل عمل کړي او نورو خلکو ته یې ښیلی وي بل دا د قرآن کریم علم شو چې قرآن کریم میراث پرېږدی مطلب چې خلکو ته درس او تدریس د قرآن کریم هله کړی وي او قرآن کریم یې خلکو ته ښیلی وي دویم جومات جوړول شولو او دریم مسافرخانه شوله چې مسافرخانه جوړه کړي یا جومات جوړه کړي دا هم په صدقه جاریه کې داخل دی یا یو نهر د اوبو جاري کړي یا یو کوی وي چې خلکو ته یې فایده رسېږي نو دا د دې صدقه جاریه دی چې څو پورې دغه چلیږي او بل داسې یا د خپل مال نه داسې طریقې صدقه وباسي چې هغه صدقه د دې لپاره د صدقې جاریه سبب وګرځېږي نو دغه 15 شیان د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو بل حدیث مبارک دی چې انسان ته مر نه پس د هېڅ هم فایده نه ورکوي هغه مال او دولت څه دی او همدارنګې خپل او خپلوان شو رشته دار وغیره ټول به قبر پرې لوړ شي او قبر کې به دا کفن دفن هر څه وشي نو هغه نه پس یې ټولو نه راپس شي سوای د خپل عمل نه بقیر سره هېڅ هم نه پاتې کېږي نو وروڼو موږ تاسو ته پکار دي چې دا کوم 15 شیان د حدیث کې ذکر شولو صدقه جاریه مال نه پس هم فایده ورکوي نو موږ تاسو ته پکار دي چې دا صدقه جاریه کوم عمل دی دغه عملو به عمل وکړم او دا حدیث دی په دې حدیث باندې عمل وکړم نو مر نه پس به موږ تاسو ته فایده رسېږي او همدارنګې د نیکیو سلسله به جاري وي همدارنګې دا کوم چینل دی یا د یوټیوب والا او همدارنګې فیسبوک پیج دی مو دې نیت سره جوړ کړی چې موږ ته فایده رسېږي او څوک یې اوري هغو ته فایده رسېږي او همدارنګې مخکې نور خلکو ته رسول نو دا هم په صدقه جاریه کې داخلېږي چې نور خلک دې به عمل کوي نو څوک یو سړی شیر کړي او بل کس یې واوري عمل وکړي دا په دې صدقه جاریه کې داخل دی موږ تاسو ته پکار چې مخکې مو دغه پیج یا د چینل څه وچلوو